اول چې دی فسق دا فاسق سړی کوي او الحمدلله زه فاسق نه یم. نو زمونږ په کردار او په خوی کې به فرق وي ځکه چې موږ به ورانې نه جوړو. ولې موږ ته ویلو چې ولا تفسدو فی الارض، دا ځمکه په بد اخلاقۍ هم فساد راځي، په دې ځمکه کې د قانون په خلاف ورزۍ هم فساد راځي. نو موږ به د قانون خلاف ورزي نه کوو. نو موږ ته چول چې لیفټ هینډ ډرایو نو موږ لیفټ سایډ باندې گاډی چلو، کو موږ ته وایي چې رایټ هینډ ډرایو موږ به په رایټ باندې گاډی چلو، او کو موږ ته وایي چې په لینډ کې وای نو موږ به د لینډ خلاف ورزي نه کوو. موږ به د خپلو کردارو نه خلقو ته دا ښیو چې موږ فساد نه پیلاوو. نو ډیر جنگونه په دې ختم شي چې کستا حافظ نعیم الرحمن ته چا سپکه خبره وکړه نو ته به وایي چې یاره ما سره سپکه خبره خوند نه کوي، ځکه چې زه د کم کلام حامل ما په هغې کې دي چې ولا تفسدو فی الارض، تاسو په ځمکه کې فساد نه کوئ. نو راځئ چې د اوس نه دا اراده وکړو د دې حل په دې پروګرام کې چې موږ به حتی الوسع کوشش کوو چې په ځمکه کې فساد پیلاو نه شي، ځکه دا زموږ دویمه ډیوټي ده. درېیمه ډیوټي چې موږ ته قرآن ښوولې وه هغه دا وه یتفکرون فی خلق السماوات والارض. موږ به سبق وایو، موږ به تدبر کوو، موږ به تفکر کوو، موږ به ساینس او ټیکنالوژي وایو، موږ به قرآن او حدیث وایو، او موږ به خپلې خبرې په علمي بنیاد باندې کوو. نو د هغې نتیجه دا ده چې زمونږ به ملګري تعلیم یافتی، زمونږ ملګري به په امتحان کې ښه رواني، زمونږ ملګري چې دی هغې له موږ سټډي سرکلز او ټیویشن کلاسونه ارینج کوو چې یتفکرون فی خلق السماوات والارض. سبق به وایو، ځان به په دې پوه کوو. نو موږ سره به لیټریچري، نو موږ به خطبات هم ویلي، موږ به دینیات هم ویلي، او زموږ سره به علمي. او آخري خبره دا ده چې زموږ په کومه ډیوټي ده هغه دا ده چې موږ خدای پاک دلته دې له رالیږلي یو لیقوم الناس بالقسط، چې د انصاف نظام راشي. نو موږ به د ظلم د نظام خلاف د انصاف د نظام ملګري یو. نو زموږ په کور کې به هم انصافي، منګه کو نایکان یو نو د خپل نوکرانو سره بم زمنګ د انصاف معاملې، او کو منګه پلاران یو نو د خپل بچو سره بم د انصاف معاملې. په جینکو پالکانو کې به فرق نه کوو، په جیدات په تقسیم کې به ورانې نه کوو، ځکه چې لیقوم الناس بالقسط انصاف پراولو، او دغه انصاف د نظام د پاره به موږ په سیاست کې ایسالو. وی تاسو سره راغلی صحابي ته وی ناغه ته وی لنخرج العباد، ګوره دا زما ستا ماټو ده، لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. موږ به خلق د بندیانو د دغه نه اخلو، د بندیانو د غلامۍ نه وباسو، او موږ به خلق د الله غلامۍ ته نه باسو. دا کم کسان چې را روان دي که تاسو دې ته ګورئ، زه خو نه کوم خبرې، زه ورکړئ دې راشي دا پابندي به چې ما ته به ګوره کړي، زه به هم بیا دې ته ګورم. ما تاسو ته تر اوسه پورې څلور خبرې وکړې. نمبر 1، ځمکې ته موږ خدای د خلافت لپاره رالیږلي، انی جاعل فی الارض خلیفه. موږ په دې ځمکه کې جو مخامخ موږ ته نور دی، نور موږ له 2 څیزه راکوي، یو رڼا راکوي، یو موږ په کنټرول کې ساتي اربیټ کې. په موږ کې چې کم کس مشر شو هغه مشر به موږ له رڼا راکوي، او د رڼا لپاره به د هغه ټول سوچ دی چې په څه بانه باندې تربیتي اجتماع وکم چې زما کارکنان من الظلمات، دا بل سره تاسو وایي، نور ته لاړ شي. دا به زمونږ ټارګټ وي چې زمونږ ملګري په رڼا کې یو رڼا د قرآن او حدیث نه میلاویږي. دویم به خپل ملګري کشران په اربیټ کې ساتو. اربیټ کشش ته وایي چې زمونږ د مشر دومره کششي چې هغه د خپلو ملګرو نه بېغمه او بېخبره به نه وي. او د هغې لپاره 4 کارونه دي چې موږ ته الله واله کړي. یو دا چې په عبادات کې چې څوک تپوس وکړي چې ډاکټر صاحب سار په مانځو کې و که نه، چې وایي چې او په مخ کې سب کې ولاړي. نو موږ به وما خلقت الجن والانس الا یعبدون، موږ به په عبادت کې ریګولر یو. موږ به دا ثابته کړو جماعت اسلامي کارکن هغه 5 وخته مونځ کوي او په سب کې ولاړي. د مانځه نه علاوه چې په موږ حج فرض نو حج له به ځو، موږ به زکات ورکوو، او موږ به روجې نیسو. موږ دا عبادت لره لیږلي یو. نمبر 1. نمبر 2 کار دا دی چې لا تفسدو فی الارض، د وراني د کار نه به ځان بچ کوو.
چرته به موږ ورانه نه کوو، موږ به دا شو کوو چې کوم ځای جنگ جوړ شوی موږ هغه په صلح کې بدلو، موږ چرته صلح به په جنگ کې نه بدلو، وړي راوړي به نه کوو، ځکه فساد فی الارض نه موږ منې کړي یو. دریم یتفکرون فی خلق السماوات والارض، موږ به په اسمانه په ځمکه کې فکر ځکه کوو، ساینسي تحقیقات به کوو، فقهي تحقیقات به کوو، په علم کې به موږ ایکسلنټ یو. زمونږ وکیل به د نورو وکیلانو نه په قانون ډېر پوهیږي، زمونږ ډاکټر به د نورو ډاکټرانو نه په ډاکټرۍ ښه پوهیږي، زمونږ سیاستدان به د نورو سیاستدانانو نه د سیاست په چل ښه پوهیږي. یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. او اخیری خبره دا وه چې د عدل د نظام دپاره به موږ جدوجهد کوو چې د ظالمانو نه خلق خلاص کوو. نو چې کوم ځای کې څوک ظلم کوي موږ به مخې ته ولاړ یو. د نن نه 20 کاله مخکې چې مشرف کم ظلم کاو او دا قوم یې ټول واغستو او د امریکې په ګوت کې کېښود، هغه ظلم اوس په سعودي کې سلیمان کوي. سلمان چې دی محمد بن سلمان دی اوس هغه کوي. دا شی په موږ را روان دی، خو چېرته چې ظلم کیږي که سلمان کوي که مشرف کوي موږ به وایو چې دا ظلم دی او زه په دې کې ستا ملګری نه یم. دا څلور زموږ ډیوټۍ دي، خو دا ډیوټۍ به موږ څنګه کوو؟ نمبر 1 خبر دا چې موږ دنیا ته چا رالیږلي یو، په خپله نه یو راغلي، یو چې زمونږ دا عقیده وي. دویمه خبره دا ده چې په دې دنیا کې به موږ همیشه نه یو، یو پیره به ترې واپس ځو. نو چې ځو نو هلته به جواب ورکوو، نو وی به چې دا کار دې کړی دی که نه، دا څلورو ډیوټۍ که دا موږ نه کړي موږ به تباه یو. د دې وجې نه موږ د هغې ډلې سره د هغې ملګرو سره ځان نږدې کوو کوم ملګري چې موږ دې ډیوټو ته نږدې کوي. نمبر 1 عبادت، نمبر 2 فساد پھیلانے سے رکاوٹ، نمبر 3 فکر اور تدبر، اور نمبر 4 عدل کا نظام. د عدل د نظام دپاره به خپل جدوجهد کوو. دا کار به تعالو کولی شي چې تاسو یو ځای یې، یوازې نه کیږي. بعضې کارونه یوازې کیږي انډیویژولي، بعضې کارونه ممکنه نه شي یوازې وشي. دې وجې نه الله رسول ویلي لا اسلام الا بالجماعه. ګوره د پیغمبر وینا ده، نو د بیوقوفانو په شان به داسې نه وایو چې زه په یو پارټۍ کې نه یم. کم سړی چې وایي چې مړه دا پارټۍ پکې چا راوستي، زه په یو پارټۍ کې نه یم، دا بوله دی یا قمقل دی یا لیونی دی. ځکه د الله رسول خو وایي چې که ته مسلمان یې نو بیا به ستا جماعت وي، ستا به ډیسپلین وي. ځکه نور چې دی د هغه جماعت دی، د هغه نه ګیر چاپېره یوه سیاره ګرځي، بیا ترې بله سیاره ګرځي، بیا ترې بله سیاره ګرځي. سولر سیسټم دی چې څنګه سولر سیسټم کې سیارې دي، داسې دلته هم یو مشر دی، څه پکې کشران دي. نو لا اسلام دا بل سره الا بالجماعه، نو لا جماعت الا بالاماره. جماعت به الوی شي یو امیري. نو چې کم سړي ته ته وایي چې ته زما امیر یې او په هغه کې د امیر صلاحیت وي او هغه وایي چې نه زه به نه یم، ته بیا پیم کې، نو که دی وتښتېد نو کیدای شي اکسیډنټو کې مړ شي، خدای به ترې خفه شي که نه. نو د الله د خفګان نه به یریږي چې کله ستا د صلاحیت مطابق ملګري وایي چې دا کار په تا کې دا صلاحیت شته، یا د خاندان په بنیاد، یا د علم په بنیاد، یا د رنګ په بنیاد، یا د کریکټر په بنیاد، نو بیا د هغې نه تښتېدل د الله غضب ته دعوت ورکول دي. او د الله امداد د چا سره وي؟ نو یو ټکی زه هم بل ید الله علی الجماعه، د خدای امداد د جماعت سره وي. نو د جماعت نه به ډیټیچ کیږي نه. څوک چې د جماعت نه ډیټیچ شو نو هغه به د شیطان په ولقه کې شي. ځکه رسول الله ویلي چې د ګډو د ګڼې ته څه وایي؟ ریوړ خو په اردو کې وایي کنډک، د ګډې د